ها پرون مو یو ویلیو د جغرافیې مختلف بحثونه کړي کنه په دې کې مو بیا ویلی و عرض البلد څه شی دی عرض البلد او عرض البلد مو ویلی و چې دا شرقن غربن دوایر دي فرض دوایر په ځمکه ٹھیک شو فرض کړي رخ کړي نه دي ګورې ها اسنه چې ته ګورې 34 خوا لازم چې د بلاکونو دیوالې پې کړی که د خښتې پې کړی که هسې پکې نالی نیر میرې پکې جوړ کړی هېڅ شی هم نشتی ٹھیک ده لیکن صرف هغه فرض کړلی شوي یو دایره ده د کره ارض ٹھیک شوله د دې دپاره چې تا ته د علاقې پته ولګي علاقه پې معلومولی شي د علاقې موسم معلومولی شي د علاقې اوقات معلومولی شي ٹھیک شوله دلته ستانه څوک تپوس وکړي لکه نوی میلمه راشي د شیخ صاحب د کور کوم ځای ته به ورته وایي چې داسې بار ووځه او داسې لاړ شه او بیا به داسې راکټ شي او بیا به داسې لاړ شي او بیا به داسې ښي طرف ته چې کوم تور ګیټ دی نو دغه به د شیخ صاحبي ګیټ وي دې ورته موږ ووایو که نه په دې طریقه باندې لاړ شي هغه ارات الطریق ورته وکړو داسې که نه ها ستانه څوک تپوس وکړي دا پلانکې ملک دی په کوم ځای کې دی ٹھیک ده ته طول البلد پیژنې عرض البلد پیژنې یا درته ټلیفون درته وکړي هلکه ما ته زه په دغه کې مو په دې ټایم کې په کنیډا کې مو ماله د دې ښار اوقات الصلات راله معلوم کا دا به ته دې ځای نه څنګه معلومې د هغې طریقه ده چې اول ته د علاقه معلومه که اول څه وکړه او د علاقه معلومیږي په طول البلد عرض البلد سره چې د دې علاقې طول البلد عرض البلد هغه څه دی نو بیا د هغې طول البلد عرض البلد مطابق هغه نقشه ورله جوړه کړه پوهېږي بیا دا پلانکې ملک په کوم ځای کې دی د دې طول البلد عرض البلد دا دی نو دا به ورته وي دا ښه دغه طول البلد سره خواته دا طول البلد باندې دا ملک دی او دا عرض البلد راځي ٹھیک ده بیا دې سره دا دې سره دا ویل که دا د پلانکي ملک ترمنځ دا علاقه دا ملک راځي پوه شوې بې نه به لاړ به شي خط استوا ته د خستې مثال په طور یو سړی وایي چې زمونږ علاقه چې دا نو دا په کوم ځای باندې تا وکته نو هغه په جنوب طرف ته مثلا په 20 عرض البلد دا شمال طرف ته 34 دی ته مهرباني وکړه بجاز کې کېنه او خط استوا د ځان ورسوه خط استوا ته چې هلته ورسي نو هلته به کوشي چې مې ورته وسکي لږ تازه به شي بیا به بجاز کې کېنې نو بیا به جنوب طرف ته په پلانکي طول البلد باندې به روان شي ٹھیک شوله نو چې ته 20 عرض البلد توی کې او خدا طول البلد به وره پرېږدې نه وایه په دې به سیده ځي نو چې 20 عرض البلد پرېږدې چې کوم ځای راغی دقه ځای دقه د کوشي پوهېږي بې دا جازونه چې څومره په دې هوا کې ګرځي دا داسې نه چې مثال په طور شاته پسې کلنډر نښتی دی استاد ودرېږه استاد ځه یا دې خوا واخله دې خوا واخله دا په دقې نقشه باندې ځي په دقې طول البلد عرض البلد ورته خپل ورکړي په حقې حساب باندې ځي او هلته هغه پیکس لوکیشن یې ورته ورکړي نو د دې ځای نه به روان شي او دوبۍ ته به لاړ شي هلته به بیخي په کوم ځای چې د ده د ودرېدو ځای په حقې به ودرېږي حقه لوکیشن یې پې سیټ کړی نو بل ځای به نه ودرېږي قدم به ترې مخکې وروسته ودرېږي نه به حقه ځای به ودرېږي دغه شانتې دا سمندري سفر چې څومره دي نو دا هم په دې اعتبار سره ټیک ده هوایي سفر هو سره وتی دي که نه سل یو نیم سل کاله وشو چې ایجاد شوی خو دریایي سفر ډېرې پخوانی دي پوه شوې بې دا ډېر د زرګو کلونو لکو زرګو کلونو پخوانی دي نوح علیه السلام په کومه زمانه تېر شوی هغه په ابتدا د دنیا کې چې لږ زمانه زر یا سره پاسه دوره کلونه به تېر شي وو چېرته دغې نه خو به ډېر خو لکه زر کاله خو هغه جو تېر کړه که نه خو هغه ابتدایي اوقات ځکه اولنی کافر قوم ده
دې نه مخکې خو کافر قوم نه دی تېر شوی امت که نه نو هغه وخت کې موږ د کشتۍ هغه تصور و پوه شوې نو پته ولګېده چې دریابي سفر د هغې زمانې نه څه شوي دي شروع شوي دي نو اوس چې دریابي سفر کېږي هغه هم په دقې طول البلد عرض البلد د دغې نقشې موافق ګرځي را ګرځي پخوا چې به دریابي سفر یې کېدلې دا به د ستورو په اندازه باندې به دوی تلل ټیک ده او په دې ستورو کې خصوصا دا قطبي ستوری چې دی دا به د دوی مرکز و د دې قطبي ستوري په ذریعې سره به دوی هغه جهتونه معلوم کړل طرفونه به یې معلوم کړل ټیک ده نو بیا به د دې ځای نه به یې ځان ته سیټو زه پلانکي ملک ته ځمه ټیک شوله بحر اوقیانوس په غاړه باندې ولاړ یم سمندر شروع کیږي دومره سمندر دی چې مثال په طور ما خو تاسو ته ویلي 71% اوبه دي او 29% څه ده وچه درې برخې دنیا ده اوبه ده یو حصه څه ده وچه ده چې څلور ځای کي ټیک ده نو چې ته د هغې دریاب ته ته ورکوز شي او پکې روان شي په کشتۍ کې نو 4,000 کیلومتره به ځي اوبه 2,000 3,000 1,500 د دې ځای نه کراچۍ پورې 1500 کیلومتر لار ده او 2,000 کیلومتر 3,000 کیلومتر اوږده اوږده دریابونه دي سمندري دي بیا جوړې داسې جوړ پکې هم شته 30 کیلومتر جوړ پکې شته پوهېږي پې زمونږ یو ملګری دی په دې دریابي جاز کې کار کوي د ایران تیل وړي راوړي نو ما ته یو ورځ ویلي وې داسې ځای باندې موږ تللي یو چې لاندې 20 کیلومتر 25 کیلومتر جوړ وي موږ پې بره روان یو موږ ته د هغې حالاتو په ذریعه پته لګي که نه چې دا اوس موږ په څوره ځمکه زموږ نه څوره کته ده نو 20 کیلومتر لاندې ځمکه دا 20 کیلومتر داسې اوبه ولاړې دي په سره وي موږ روان یو پوهېږي پې که نه او داسې په پلنو په اوږدوالي باندې خو جو په زرګاو خبرې دي نو په هغې کې که دنه لار وکړه شوه څه به کې که 10 سټې غنم دې ځان سره وړیا به دې ټول ختم کړي خو لار به دې موندې هغه نه او نه هغه اوبه د څښلو د تندې نه اوبه کې مړې نو هغه دوی بیا په نقشه باندې دي ٹھیک ده پخوا به یې د دپاره نقشه د ستورو استعمالوله د ستورو نقشه به یې ځان ته سیټ کوله چې هغې مطابق به تګ دوی کا ټیک شو چېرته به خطا را خطا شول نو بیا به ودرېدل ځان ته به یې سیټینګ وکړو چې یاره مونږ ځو مشرق طرف ته او دا ګوره چې مونږ جنوب طرف ته روان یو بیا به راواپس شول او به طرف مشرق به څه شول روان شول پوهېږي پې ښه نو طول البلد سره او په عرض البلد سره به په دې کره ارض باندې تعیین د علاقو کېږي پوه شوې پې ستا کوم مطلوب مقام دی د هغې متعین کېږي تا به هغه ځای لیدلی هم نه وي ته به اوقات د مانځه ایستلی شي بیا ته به یې سمت قبله ایستلی شي ټیک شو موسم به هم معلومولی شي پوهېږي پې اوس مثال په طور زموږ نه نور لرې دی موسم یخ دی په دنیا کې به اوس داسې علاقې وي چې هغې ته به دا نور به بیخي په سر باندې نو عموداً به پې د نور شعاګانې پرېوځي نو ته د هغې علاقې په باره کې ته دا ویلی شي چې یاره په دې وخت کې به هلته موسم ګرم وي هلته به موسم صحیح ګرم وي پوهېږي پې ها نو بل سیز یو دی عرض البلد هغه مو ویلی دویم سیز دی طول البلد د عرض البلد مبدا چې وه هغه خط استوا او د هغې نه شمال طرف ته 90 دوایر د عرض البلد او جنوب طرف ته 90 دوایر د عرض البلد دقه شان طول البلد دی نو طول البلد دا شمالا جنوبا دوایر دي یا خطوط دي په کره ارض فرض کړلی شوي خطوط دي شمالا جنوبا دا قطب شمالی دی دا قطب جنوبي د دې ځای نه راغلی دا داسې رارسېدلی بیا د دې ځای نه دلته پوهېږي
او دا خطوط چې دي یا دا دوایر چې دي نو دا د عرض البلد په شان چې یو پکې دایره عظیمه ده او نور ټولې صغیرې دي داسې نه دي بلکې دا ټوټل دوایر عظیمه دي ټوټل څه دي هغه خو د یو بل سره متوازي و که نه خو دا متوازي نه دا یو بل کټ کوي یو بل څه کوي کټ کوي کراس کوي یو بل پوه شوې ګوره دې ځای نه دا داسې راغلی ده دا بله بیا داسې راغلی ده پوهېږې بې دا یو بل د پاسه جوړې دي پوه شوې بې ها بیا د دې دا طول البلد دا دوایر چې دي نو دی شمالن جنوبن او دا کره ارض تقسیمی مشرق او مغرب تا یو طرف دی مشرق یو بل طرف دی سوی مغرب دی پوهیږي به دویم سیز هغه په دې کې دا چې د دې طول البلد د دې مبدا هغه څه شی دی هغه مرکز د دې کوم ځای دی ٹھیک شو لا تاسو د کتابونو راوړوي ته طول البلد ایدل ده په انګریزي کې دې ته لانګیچیو وي څه شی ورته وي لانګیچیو ولې لکه ها او دا دی شمالن جنوبن او زمکه تقسیمی مشرق او مغرب تا ٹھیک شو لا ها دا دوایر د طول البلد چې دی د دې مرکز څه شی دی ٹھیک ده نو د پوخانه د دې مرکز چې کوم را روان دی نو دا جزایر خالدات کوم ځای و جزایر خالدات جزایر خالدات مراکش چې دی که نه مراکش دې ځای کې نه دی دا ځایونه څه دي د نقشه کې دلته دی په دې ځای کې ښه پوهېږي به ایسلینډ ډنمارک بس دا ځایونه دي ډنمارک دی او دا په دې ځایونو کې دا دلته مراکش دی د دې سره خواته بیا واړه واړه ځایونه دي وچې دي لږې لږې ګیر چاپېره د سمندر دی خو واړه واړه وچې دي وکې هغې ته جزایر خالدات وي څه ورته ویلی کېږي جزایر خالدات نو د ډېر قدیم زمانې نه دا جزایر خالدات باندې چې دا کم خط راغلی و داسې پوه شوې پې نو دا د طول البلد مبدا وه دا یې څه شی و مبدا وه پوی او دا یو ذهن وو چې د دې ځای نه بعد اخوا وچې نشتي یعنې نو ټول که ته ټول عمر روانې خو اوبه وي چېرته وچه به ونه او دا د دنیا اخیري سر دی دا د دنیا څه شی دی اخیري سر پوه شوې دا هغه وخت چې د دې ځمکې په باره کې دا یو تصور و چې دا ځمکه ګول نه ده بلکې دا ځمکه پلیټ دی داسې دقه شانتې ده پوه شوې نو یو ځای داسې راشي چې هلته دا وچه ختمه شي بیا نو بیا په اخوا باندې غیر متناهي اوبه دي چې د هغې لپاره څه حدود بیا شته دی نه ځکه وایي دا داسې نه ده چې بیا داسې راګرځېدلې پلیټ دی داسې نو یو غیر متناهي اوبه دي او په هغه وخت کې څوک برم نه وختلی چې د لرې نه د ځمکې مشاهده کړې وي پوهېږې مې نو د ځمکې د پلیټ هغه نظریه وه هغه تصور او دغه جزایر خالدات د دې نه مخې ته څوک نه وتلی نو دغې د به د دنیا اخري سر وي دې د به د دنیا اخري سر او نقشې چې به څوره جوړېدې نو طول البلد مبدا به یې دقه ځای ګرځوله الادریسی بیرونی د البیرونی نقشې دي هغه ټولې د دې مطابق دي جزایر خالدات د هغې مبدا ده پوهېږې
بیا داسې وشول تقریبا په 1545-46 په دغه دور کې چې دا انګریزان چې دي دوی دا اراده وکړه چې د دنیا په مخ باندې د ټولو بهترینه ځمکه چې ده ډیره د معدنیاتو نه ډکه ځمکه دا د هند ځمکه ده بر صغیر پاک و هند دا زمونږ د علاقې هندوستان پاکستان دا طرفونه چې افغانستان دا طرفونه چې دا چې د څومره معدنیاتو نه ډکه ده نو دومره د دنیا بله یو حصه نشته دی نو موږ دې هند ته ځان په څه طریقه رسو خو که داسې کوو چې په وچه باندې ځو نو په دې خو نشو رسېدی ځکه منځ کې خو علاقې دي وچه ده او خلق آباد دی نو که موږ ځو نو قبایلي جنګونه یو بم ژوندی ونه رسو ټول به مړه شو بلانې پوهېږې پې موږ څوک پرېږدي پاخوا باندې پوهېږې پې نو او مسلمانان پاتې کېږي موږ انګریزان یو د هغوی سره مو دشمنۍ دي نو موږ ژوندي هند ته رسېدلی نه شو نو داسې کوو چې د هند ته ځان رسو خو په اوبو اوبو کې چې د سراړو په وچه باندې لاړ نه شو پوهېږې پې نو دوی یو ټیم هغه تشکیل کو او د دې ټیم مشر یې جوړ کو کولمبس څه نوم یې کولمبس ټیک شوله دله کسان ورغلو دی په دې میشن را روان کو ټیک ده دی چې را روان شو د دې جزایر خالدات مراکش د دې نه دی هغه را دغه شو را روان شو ټیک شوله ښه امریکا په کوم ځای کې ده ده پوهېږې پې نو ده په کار خو دی داسې وی چې دی داسې راغلی وی که نه داسې دې ځای ته یې ځان را رسولی وی دا جزایر خالدات دي نن سبا ورته کینری آیلینډز وي کینری آیلینډز په نقشه کې دقه دي دا چې دی داسې راغلی وی په دې سمندر کې دا هند دی دا انډیا ده دا پاکستان دی دا افغانستان دی ایران دی دا علاقې دي نو که ګوره که دوی په دې وچه راتلی خو په دې خو نه شو راتلی په دې وچه هم ممکنه وه خو لیکن ژوندي به نه وه رارسېدلي نو یاره دا خو په لنډو ده دا وچه خو په دغې تګ مشکل دی نو موږ به په دې اوبو کې به داسې لاړ شو پوهېږې دا کولمبس استاز دی چې را روان شو نو دی داسې رانغی بلکې دی په دې کې راغلی دی په دې طرف داسې راغلی سیده راغلی پوه شوې نو چې دې ځایونو له را رسېدلی دلته په یو ځای کې دی کیریبین سی ویسټ انډیز دغه علاقه ده دلته ویسټ انډیز تاسو به نوم اورېدلی دی کرکټ دا ټیمان ویمان چې که نه دا د امریکې برایزم کې راځي پوه شوې نو دا یار را رسېدلی دی دلته او د دغې وخته پورې لا دا تصور هم د چا نه و چې یاره په اخوا ابادي شته دی نو دی چې وچه لیدلی ده جو سیده هغې ته راختلی ټیک شوله او دی چې راتلو نو د هند د خلقو تاریخ کتلی و د دوی رنګ روب د دوی ناسته ولاړه یو څه بل څه مختلف صفات عادتونه د هغې نه ځان خبر کړی غټ دغه پکې دا چې هندوستانیان چې دا تور رنګي خلق دی پوه شوې بیا دی چې دغلته راورسېد نو هلته هم ټول په ټوله تور هغې کې هم سپین نشته بیا نو چې دغې ځای ته دی را رسېدلی د هغې ویسټ انډیز د هغې امریکې ته نو دی دا کلک په دې مطمئن شوی دی یقین یې پرې راغلی چې زه هند ته راغلم چېرته راغلم هند ته بیا د دوی خط کتابت او تګ را تګ شوی دی د مختلفو ټیمانو او هغوی ورته بیا وویل ته هند ته نه تا بله کارنامه وکړه چې بله وچه دې دغه کړه دریافت کړه
خو لیکن هند ته رسېدلی نه دا ته چې سوی دا هند نه دی خو دی په دې کلک بزد و چې دا هند دی او بیا ترې واپس راغلی هم نه دی پوه شوې بیا د ده نه بعد یو بل ټیم دوی تشکیل کو او هغې مشر یې وګرځاو واسکو ډې ګاما څه نوم یې و واسکو ډې ګاما ټیک شوله د سره روغ ټیم غاټ لان چې پای کې وړې وړې کښتۍ پکې هم بیایي که څه حادثه شي چې پای کې ځان بچ کړي که نه او دی را روان شول په دې طرف دوی چې راتلل په دې کې ډېره لویه زمانه و خو دی په صحیح طرف راغی پوه شوې بې د دې ځای نه دی را روان شوی دا د دنیا یې پار کړل د نیمې نه ډېره دنیا پار کړه او دا سفر ده وکړو په دې لاره کې ده ته ملګرو وویل چې حضرت دا ته چې په کوم طرف موږ روان یو تمامي عمر به روان یو ګورئ چېرته وچه به دې په نظر رانه شي او دا هم زمونږ خیال دی چې وچه نوره شته دی دا دنیا اخري سر دی نور تشې اوبه دي نو موږ در سره نور نه ځو زموږ نور اخوا سمې نه راځي ځکه مرګ له تلل دي پوه شوې او زموږ سره چې کوم خوراک څښاک وسایل دي هغه وسایل هم زموږ په ختمېدو دي دا به تر کومې موږ روان یو واپسې به هم کوو که نه کوو ډېر زیات په دې باندې خفه شو چې دې ملګرو ورسره وفا نه کوله خو دې کلک پوره عزم و چې یاره زه به ځم خامخا به ځم زه به ځان رسوم دا دومره هوښیار سړی و چې دی په دې لار باندې به تلو نو ده به د ځان سره نقشه هم جوړوله چې واپسي خو هم کوم بیا که نه نو چې بیا هلته استغبار ووم نو په کوم طرف به ځم بیا په کوم خوا باندې ځم دی به د ستورو نقشه به یې د ځان سره د شپې به ټوله شپه به ناست و اسمان ته به یې کتل او کښتۍ به یې روانه وه او ځان سره به یې نقشه برابروله د واپسۍ خو دته لار معلومه وه په دقې نقشه باندې به واپس راتله دې ملګرو چې کله انکار وکړو باس مباحثه یې وشوه هغوی بلکل تیار نه و ده ورته بیا وویل داسې وکئ چې دا غټ لان چې دی تاسو ځئ ما له دې دا وړه کښتۍ راکئ زه پوه شه کار مې پوه شه او تاسو ځئ واپس زمانه خو ده چې کومه نقشه جوړه کړې وه هغه یې راواغسته ویشلوله او دریاب ته یې ورته وکړه سمندر ته یې ورته وکړه او هغه څیز درته یاد و هغه نقشه ورته په یاد هم یاده وه چې ملګرو وکتل چې دی یار خو نقشه ورته وکړه اوس به موږ چېرته ځو بس بیا مجبوره شول ځو د سره ځکه هغوی خو واپس نه شو راتلی بیا په څه به راتله لا خو ده به شانتې ماهره نه و که نه او نقشه دې د وشلوله سمندر ته یې ورته وکړه دا کسان بیا هغه ورسره تیار شول او دوی د خپل سفر مزید مخې ته وساتو دې نه چې دوی دا را روان شوي دا افریقا ده دلته یو ښار دی کیپ ټاون ورته وایي پوهېږي پې دې ته به الرجاء الصالح مخکې وي الرجاء الصالح یو ښه امید نیک امید اول وچه چې دوی ولیده نو دغه کیپ ټاون الرجاء الصالح دا علاقه یې ولیده په دې باندې د انتها زیات خوشحاله شول لوی جشنونه کیکونه یې وړي وو هغه یې کټ کړل او پټۍ پکې هم کټ کړې او پوره حساب کتاب یې وکړو پوه شوې پې او دغه دعوتو ماوتونه چې وزګار شو ویې ویل چې یاره امید دی چې مخې ته وچه شته دا زموږ چې دا نظریه جوړه ده چې نه ټولې اوبه اوبه دي نه داسې نه ده شته وچه شته او دا ځمکه داسې پلیټ نه دی پروت بلکې دا څه ده ګول نو موږ به وررسېږو هند ته بله ورځ بیا روان شول د دقې کیپ ټاون نه دا بلکل دا آخري ځای دی دې ځای نه بیا روان شول سفر جاری آن تر دې چې هند ته راورسېدل پوه شوې پې او چې دوی دې هند ته راورسېدل بیا د دوی مستقل تګ راتګ به دې کې شوی او بیا وروستو مستقل په هند کې پاتې شوي د ایسټ انډیا کمپنۍ په نوم باندې پوهېږي پې د مغولو بادشاهي و په هغه وخت کې په هند باندې
ټیک ده او بیا دوی پاتې شوي او آن تر دې چې اول خو تجارت په غرض باندې راغلي کاروبار په غرض خو بیا وروستو قبضې ممضي کړي او تر دې پورې چې د هغې 14مې صدۍ نه رواله 19مې صدۍ 1857 چې راتلو هندوستان یې ټول فتح کړه 1857 کې بادر شاه ظفر ختم کو او په تخت باندې کېناستل بعضې علاقې پکې دي چې دوی په قبضه کې نه دي راغلي لکه زمونږ دا علاقې چې وي نو دې ته به ریاست سوات وي بونیر شنګلا سوات دا یو ځان ریاست و بیا اخوا دیر ځان ریاست و د چې په بره باندې کوستان کې ځان لا کشمیر ځان لا مختلف ریاستونو ٹھیک ده دا ریاستونه یې نه دي قبضه کړي خو ښکته باندې ټول هند هغه یې څه کړی دی ټول قبضه کړی د دې پورې چې د مردان او د دې پورې را رسېدلي دي او د هغه ټول قبضه کړي په دې هم راغلي دي جګړه پې شوې په باباجي کنډه او بیا واپس غلولي دي پوهېږې پې نو دوی دا واسکو ډ ګاما چې کله کامیاب شو او د هند ته راورسېد او بیا د دوی تګ راتګ اوس خو لار معلومه شوه که نه دا شوی دی بیا د کولمبس سره مختلف قسمه روابط جوړ شوي دي خطونه متونه ورته لیږلي دي چې ته هند ته نه یې تللی بلکې ته بله وچه تا دریاب کړې ده معلومه کړې ده اصل هند ته مونږ راورسېدو هند زموږې نه مونږ رالو ته هندوستان ته نه یې تللی هغه پې کلک و تر مرګه پورې چې نه زه چېرته راغلی یم هندوستان ته وی بس تاسو چې تللی دا هم هندوستان دی خو ما دا هم هندوستان دی پوهېږې مې او بیا دې له نومونه دا کېښود چې دا هم هند دی خو دا مشرقي هند دی او هغه څه شی دی مغربي هند دی دا ایسټ هند دی هغه ویسټ هند دی ٹھیک شو دا ویسٹ انډیز ویسٹ انډین داسې دی دا هغه وخت نه دی دا نوم شوی ویسټ انډین زم وی هند ته راغلم زم مغربي هند ته راغلم او تاسو کوم هند ته لاړئ مشرقي هند ته په دې قصه باندې پوه شو دا په تاریخ کې لیک دي چې کولمبس امریکا دریاب کړې ده ٹھیک شو نه خو په دې تاریخ اعتراض دی چې نه دا تاریخ دی صحیح نه دی امریکې ته اول کولمبس سره د خپل ټیمه نه دی تللی دې ته مسلمانان تللی دي ځکه د کولمبس په د هغه سوانح حیات چې دي که نه په هغې کې لیک دي هغه په تاریخ کې چې زه کله دغې ویسټ هند ته ورغلم نو هلته ما د داسې عبادت خانې مې ولیدلې په دې طریقه به پکې مونځ کاوه د مسلمانانو چې کوم دغه دی منارې تذکره پکې ده چې مناره وه پې په جومات مسجد باندې مناره وه نو چې مسلمانان ورته تلي دي او مسلمانان پکې وو نو خو دی خو په 14مه صدۍ کې تللی دی وایي چې وو خو د دې نه مخکې بیا تلي دي که نه پوهېږې پې که نه خو هغه چې تللی دي صحابه کرام رضی الله عنهم بیا تابعین تبع تابعین دا داسې د دین داسې سپایان چې زمونږ په شانتې نه وو چې مثال په طور د دین محنت لا خوارۍ له یو ځای ته لاړ شي جو میاشت 2 میاشت بعد به ترې واپس راځي نه چې به لاړل نو هلته بیا قبرونه جوړ شول بیا واپسي به د هغوی په کتاب کې بس چې کوم ځای ته نبي علیه السلام لیږلي دي یا خپل د هغې وخت امیر المؤمنین لیږلي دي نو بیا واپس کور ته نه دي راغلي نبي علیه السلام اخیری د حج په موقع باندې 1 لاکھ نه پاسه صحابه او په جزیرة العرب کې 10,000 قبرونه نشتی دا ټول په دنیا خواره شوي وي پوهېږې پې که نه نو دغه تاریخ چې دوی لیکلی دی دا اصلي تاریخ یې څه کړی دی مسخ کړی دی هغې کې غلطي کړې او هغه یې دروغې پکې لیکلي خپل معلوماتو مطابق لیکلی نور حقیقت هغه بل شان دی پوهېږې پې که نه
یو صحابي دی حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه ډېر لوی فاتح تیر شوی پوهېږي پې او دی هغه دا مصر د افریقي ملکونه د مغربي ممالک دا ټول د ده په مشرۍ کې فتح شوي دنیا فتوحات د کړي دنیا آن تر دې چې دې مراکش جزایر خالدات ته ورسېد پوهېږي او په دغې ځای کې د بیا هغه د هغې ډېرو جذباتو د لاسه هغه خپل اس دی دې سمندر ته ونیسي هغه یې سمندر کې اے خدای ته ګواه شه که دا سمندر په منځ کې حایله نه وې نو او ما ته دا زما په ذهن کې وی چې یاره اخوا چېرته وچه شته او انسانیت شته دی نو ما ته بیا په دې سمندر کې به مې ټوپ کړی او ورغلی بوم ورته په هغه وخت کې خو دا تصور و چې یاره دا د دنیا اخري څیز دی او نور اخوا څه شته دی پوهېږي په دې که نه او دا ډېر لوی فاتح وروسته هم دی بیا په سفر کې شهید شوی دی بربر یو قوم دی ٹھیک شو نه د چې افریقي ملکونه دا د فتح کړل که نه او د هغې نه دی په واپسۍ کې راتللو نو دغې قوم سره یې جګړه شوه او په هغې کې دی بیا شهید شو ٹھیک شو تقریبا 683 سن 683 کې دی شهید شوی دی پوهېږي بې او بیا د چې دغه مراکش د فتح کو تیونس او مراکش او دا ځایونه او دغه علامه اقبال په خپلو یو څو اشعارو کې ویلي وی صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں دقه پوره یو نظم غونډه کې وي په دې کې بیا وي دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دې بحر اوقیانوس ته بحر ظلمات وایي کم دریاب ورته وایي بحر ظلمات تکې تورې اوبه دي د دې دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے پوه شوې پې عقبه ابن عامر رضی الله عنه دغې بحر ظلمات ته اس ور ودنګاو ښه دا دور تیر شو دا تصور راغی چې ځمکه پلیټ نه ده بلکې دا ځمکه څه ده ګول ده ځکه هند ته مونږ په وچه داسې ځو اګوره په اوبو ورته داسې رالو نو پته ولګېده چې ګول ده که نه په خپله یې مشاهده وکړه د دې که نه ټیک شوله د دې نه بعد دوی هغه چې کوم د هیئت ماهرینو د فلکیاتو ماهرینو یا د جغرافیې ماهرینو د هغې ټولې نقشې خو د هغې جزایر خالدات په بنیاد وې دا سوچ فکر پکې دوی شروع کو چې یاره هغه دا جزایر خالدات چې موږ 0 درجې طول البلد وایو دا خبره زموږ هسې خوښې ده دا اخري یا ابتدایي حصه د دنیا ده په دنیا کې ته داسې اډویلی نه شي چې دې نه شروع شوې ده یا په دې باندې ختمه شوې ده ځکه ټول بال دی نو په دې کې ته کوم ځای ته مبدا وې کوم ځای ته منتها وې پوهېږي بې که نه هر نقطه پکې مبدا هم ده او هر نقطه پکې منتها هم ده پوهېږي بې دا خبره چلېده خو به هر حال هغه د البیروني نقشې چې وې دا چاپ وې دا به چلېدلې او د الادریسي نقشې به چلېدلې چې ټولې د جزایر خالدات مطابق وي ٹھیک ده په دې کې بیا مختلفو وختونو کې به کې یو رای پکې دام راغلی چې ام القرى مکه مکرمه دې موږ د طول البلد مبدا وګرځو
دیتا القرا وی کنا په معنا د اصل د ټولو کلو د خارونو د وچې بنیاد خو کعبه ده کنه پوه شوې پې نو دا چې کوم خط په کعبې تللی دی د طول البلد دا دې مبدا وګرځي د خدای شان دا و چې د مسلمانانو هغه هوړ ښوونه که نه دا خبره هم قبوله نه شوه او جزایر خالدات چې مبدا ګرځولې وه نو دا مسلمانانو فلکیینو نو او بیا خو پې د انګریزانو غلبه وه د هغې کوشش دا و چې د جزایر خالدات څه ختم خو د مسلمانانو یو نښه ده که نه چې مبدا د طول البلد دوی موږ نه مقرر کړي نو بیا وروستو په دې باندې مختلف قسمه اجلاسونه د دوی شوي په سوونو کاله دې کتاب کې به درته ووایي 1886 که 85 په دغې وخت 1884 کې دوی بیا فیصله وکړه چې دا مبدا د طول البلد څه کوو جزایر خالدات ختمو او بیا په امریکا کې په واشنگټن کې په لندن کې یو ځای کې بل ځای کې دوی په اجلاسونه وکړه اخر چې دا فیصله یې وکړه چې جزایر خالدات د نن نه بعد به نقشې په جزایر خالدات په بنیاد نه جوړو یا مسلمانان چې وي چې په القرا مکه مکرمه جوړو په دې به نه جوړو نور مختلف قسمه رایې پکې وي بلکې دا به جوړو موږ چې کوم ځای مقرر ٹھیک شو نه په هغې کې بیا دوی داسې وکړل چې نن سبا زمونږ رصدګاه چې د مین رصدګاه د دې فلکیینو د دغې خلقو چې کوم غټ مرکز وي او د هغې مین ځای وي چې هر قسمه آلات پکې او د هغې نه مختلف قسمه مشاهدات او تجربات پکې کوي وایي چې دا رصدګاه زمونږ په لندن کې ده او په لندن کې یو کلی و بیا د لندن د ښار سره ګرین ویچ به یې ورته وي څه به یې ورته وي اوس ورته هم دقه نوم وي ګرین ویچ نو په دې ګرین ویچ کې زمونږ هغه رصدګاه ده نو په دې ګرین ویچ چې دا کوم خط تللی دی دا به 0 درجې طول البلد وګرځو پوهېږي او ټول انګریزانو د هغې غلبه هغې ماهرین هغې نقشې جوړوي هغې دغه ترتیبونه ورکوي ټولو لاس چوت کو یاره بس متفق یو دا سره او مونږ ووټ درپسې پوهېږې بې په دغې باندې فیصله وکړه ښه عالمي طور او ګرین ویچ دی مرکز وګرځاو د طول البلد دپاره مبدا یې دا وګرځوله د نن نه بعد نقشې چې جوړوئ په دې باندې جوړوئ دا نقشې ټولې په دقې باندې دي پوهېږې بې بدلېدلې ممکن دي خو په هغې صورت کې ممکن دي چې په دغې ساینس باندې او په دغې فنونو باندې قبضه د چا راشي مسلمان راشي مسلمان په ځان کې هغه دوره صلاحیت پیدا کړي چې دغه مهارتونه د دوی نه واخلي او په خپله د هغې لوی لوی ماهران جوړي پوهېږې بې مونږ داسې نه شو مونږ سپي جنګو کوترې جنګو داسې هغه چرګان جنګو که نه د یو بل سره جنګ جګړې حسدونه بغضونه دې څیزونه نه یو وزګار نو ځکه دغې ته سمې نشته پتنګان الوزو پوه شوې بې نو هغې دا چلونه نه کوي بلکې هغې مختلف قسمه فنونو کې مهارت پیدا کوي مختلف فنون زده کوي پوه شوې بې دقه ګرین ویچ مبدا وګرځوله او د دې نه یو طرف ته هم خطوط د طول البلد او بل طرف ته هم خطوط د طول البلد یو طرف ته مشرق وي او بل طرف ته مغرب وي او دا بیا ټوټل دوایر چې دي نو دا 180 دایرې دي څو دایرې دي او یا که ته خط وی نو 360 خطوط دي دایره به دې شي که نه او خط به بیا دې ځای نه دې ځای پورې دا بل پوه شوې بې او 0 درجې طول البلد چې دی هغه دا دی دا دلته لندن په کوم ځای کې دی
دې په بله نقشه کې لیکلي مو نه لیکلي دا خط څه دی که نه دا خو په کار ده چې دې شي سیده راوستی وی که نه پوهېږي پې خو لیکن دا مبدا د طول البلد ده دا د دوی په دغې کلي باندې راغلی دی په ګرین ویچ باندې دا صفر طول البلد خو دی بیا کوږ وږ راوستی دی پوه شوې د هغې وجه درته وایم چې ولې داسې راغلی ټیک شوله ښه دا خط تاریخ ټیک شو دا دغه الټه تا به هر حال دسی ها دغه خط کم طول البلد وګرځاو صفر دین یو طرف ته 180 خطوط او بل طرف ته 180 خطوط که دایره دی جوړه ټوټل بیا 180 دایره جوړي اګه خطوط جو 360 د یو طرف ته د مغرب طرف ته چې کوم خطوط دي کنه دي ته منفي خط طول البلد وي او د مشرق طرف ته چې کوم دي نو هغه ته جمع هغه سره جمع دي که ماته ته شمالي عرض البلد سره جمع لیکي او د جنوبي سره منفي دوی د مشرقي سره جمع لیکي او د مغربي سره منفي لیکي پوهېږي پې او د دې نه بعد ټوټل نقشې هغه د دقې موافق هغه جوړې کړل دي په دې قسم باندې پوه شوې بس اوس ته به دا څنګه معلومې چې زه په کوم طول البلد باندې دوه څیزونه په دې ځای کې معلومولي یو عین د طول البلد کرخه کومه یې وتلې ده دا خط معلومول څه معلومول خط او یو دا خط د طول البلد نه مشرق طرف ته دی که مغرب طرف ته دی او چې دی نو په څومره درجې مقدار یې معلومول د ګرینیج نه د هغې لرېوالی هغه مقدار معلومول دوه څیزونه شول که ٹھیک شو دا خط چې معلومیږي د دې دپاره یو طریقه دا ده چې دا ته معلوم کا د قطبي ستوري په مدد سره څه په مدد سره د قطبي ستوري قطبي ستوري د ته مخامخ ودرېږه او لاندې چې کوم خط جوړ شو دا ستا طول البلد والا کرښه ده د دې خط یو سر قطب شمالي ته رسېدلی او بل سر ته قطب جنوبي ده دا ستا هغه خط طول دی او د خط طول ته خط نصف النهار ورته وایي دا خط طول چې که نه نو په دې د نصف النهار په وخت کې نور د دې د پاسه بالکل چې نور د کم طول البلد د پاسه وي نو په هغې علاقه کې وخت نصف النهار وي پوهېږي بې نو یو دا خط معلومول نو دا معلومیږي یو په مدد د قطبي ستوري سره دویم نمبر دا خط معلومیږي په دایره هندیه سره په دایره هندیه سره او دریم په دې ډیجیټل آلاتو سره هم معلومیږي پوه شوې بې په دایره هندیه چې معلومونو دا اصل کې د نور د ستوري نه معلومېدل دي او د نور د ستوري نه به یې څنګه معلومې د نور د ستوري نه به یې معلومې په مدد د دایرې هندیې سره پوه شوې بې نو چې دغه تا معلوم کو دغه خط طول نو اوس ته ګوره ځان ته فکر خرا کاږه چې زمونږ د دې ځای خط طول هغه دا دی نو چې کله ته د دقې خط باندې لکه مثال په طور دا خط تا داسې معلوم کړی دی که نه
په دې خط باندې ته د پاسه دلته لخته کېده نو د نور سوری چې سار نور هلته راوخېږي نو سوری به دې خوایي که نه ماسپښین نه بعد به بیا سوری اخوایي که نه چې کله هم دې خط له سوری راغی دا به وقت نصف النهار وي چې کله هغه سوری چې څه له راغی په دغې کرښه خو تا پی نه ایښی دی که نه نو د هغې سوری خو په بسار کې دی خوایي او په ماسپښین وروسته به اخوایي خو په دې غرمه کې به دا سوری بلکل د دې خط سره چې کله برابر شو دقه هغه مکروه ټیم دی دا وقت نصف النهار دی وقت چې کله د دغې کرښې نه دا سوری معمولی سیټ ته شو ظهر شروع شو وقت ظهر شروع شو او چې په دغې کرښه باندې دا سوری و نو دا مکروه ټیم دی په دې ټیم کې به مونځ کې او دقه نصف النهار پوه شوې بې نو یو به دغه خط معلومو په قطبي ستوري سره به د شپې معلوم کو ښه او دویم به دا معلومو په دایره هندیه سره پوه شوې بې ښه بیا دویم دا چې خط خود خط نصف النهار یا خط طول یا خط شمال یا خط شمال و جنوب هر یو نوم ورته وایي سیز ټول یو دی دا خو تا معلوم کو په دایره هندیه یا په قطبي ستوري اوس د دې مقدار معلومول د دې څه معلومول ټیک د خط خدا دی خدا د ګرینیج نه په 100 درجې دی پوهېږي دا بیا معلومیږي په ډیجیټل آلاتو قواعد ورلم شته په قیدو معلومیږي په حسابي قیدو ولیکن په هغې سره هغه بالکل اشاریو په اشاریو باندې پټ راوځي نه هغه کسرون اعتبار پکې دومره نه بیا او په دې ډیجیټل آلاتو باندې سره د ټولو کسرونو معلومیږي یعنې بیخي اشاریه په اشاریه نه ده معلومي پرون زاده تلي مونږ هلته معلومه په دغه کې په موبایل باندې مې راویستو جو پورا صحیح هغه ټول چې سو د ټولو اشاریو سره پرې راووت پوهېږي به که نه نو دغه به بیا معلومو هغه بالکل سپیسیفیک طول البلد چې ورته وایي لانګیچیوډ نو هغه به په دې ډیجیټل آلاتو او دا خط چې معلومو نو دا په دې ساده طریقو معلومولی شو په دغې آلاتو سره معلومولی شو دویم دا په یو آله ده کمپاس ورته وایي په هغې سره معلومیږي پوه شوې بې او په هغې کې لږ فرق راځي ځکه یو قطب شمالي جغرافیایي دی او یو قطب شمالي مقناطیسي دی او یو قطب شمالي سماوي دی درې قطب شمالي دي یو قطب شمالي سماوي یو جغرافیایي یا د جغرافیایي د زمینی هم وي او دریم چې دی نو هغه مقناطیسي دی پوهېږي د جغرافیایي یا زمینی قطب شمالي چې دی د دو د مقناطیسي قطب شمالي په مینس کې فرق راځي دا په یو ځای باندې دواړه برابرېږي ډېر کم برابرېږي په دې کې فرق راوځي نو که ته په کمپاس باندې قطب شمالي معلومې نو 70-80% دا امکان دی چې صحیح به راوځي خو لیکن بیا هم د غلطۍ گنجایش پکې وي پوه شوې نو که چېرته مقناطیسي قطب شمالي او جغرافیایي قطب شمالي دا په یو ټیم کې یو ځای وو نو بیا خو به تا ته صحیح نتیجه درکړي خو که فرق پکې و نو بیا به پکې هغه نتیجه به صحیح نه راوځي د هغې سره بیا خپل د هغې حساب کتاب دی چې یاره د جغرافیې ماهرین چې دی پې پوهېږي چې یاره په کومو ورځو کې څومره فرق وي هغه فرق به معلوم کړي چې یاره نن زه معلوموم نو نن د جغرافیایي قطب شمالي او د مقناطیسي قطب شمالي منځ کې فرق څومره دی نو هغه فرق منفي جمع ورسره وکړي او څه ترتیب ورله ورکړي او هغه فرق ترې وباسي نو بیا یې صحیح راوباسي خو به هر حال فرق پکې راځي او چې په دایره هندیه معلومه یا په قطبي ستوري په هغې کې فرق نه راځي
دایره هندیه چې معلومه نو هغه به قطب سماوي به وویني او د هغې نه به قطب زمیني چې دی معلوم کی او قطب سماوي او قطب شمالي سماوي او قطب شمالي جغرافیایي دې دواړو کې فرق نشته پوهېږې وی بره په چت باندې یو کس ولاړ دی بلکل د ده لاندې بل کس ولاړ دی نو که تا ته دیوال دی ته دا لاندې کس نه دی خو چې دی باندې ته ته مخامخ ولاړې دا دې شو چې ته دې لاندې ته مخامخ ولاړې که نه پوهېږې وی که نه نو په هغه سماوي قطب شمالي او زمیني کې څه فرق نشته دی هغه بلکل د هغې د پاسه دی نو چې هغه دې وکتو او د هغې نښه چې دی قطبي ستوری دی پوهېږې وی نو دا د هغې د پاسه دی نو ته پې هغه زمیني خط هم معلومولی شي هغه زمیني قطب شمالي به معلوم کړه بیا د هغې نه خط راوباسه خط جوړ کړه یا به خط طول البلد بشي یا خط نصف النهار بشي پوهېږې بیا په ټولو کې اسانه طریقه چې ده نو هغه د ډیجیټل آلات یا د دایره هندیه باندې ښه په اسانه معلومیږي او دایره هندیه په دې کې مونږ عملي طور وباسو ځکه چې په هغې کې یو دغه پیدا پکې هم راوځي دې نه علاوه پکې هم نور ډېر شی پیدې دي پوهېږي په دې قصه نو دقه خط چې تا معلوم ګوره دی نه 180 یو خوا 180 بل خوا دا ټول خطوط د طول البلد دي یا دوایر د طول البلد دي اوقات الصلات چې ته معلومې نو عرض البلد طول البلد به تا ته د علاقې معلوم وي قبله چې معلومې نو طول البلد عرض البلد به ته د علاقې معلوم وي دې نه بلکل خلاصې پکې نشته دی په دې قصه باندې پوه شوئ ښه اوس داسې کوو دایره هندیه چې ده دا به دوه پیرې جوړو یو به بار په چت باندې جوړو هغه خو نن نه کېږي अब د ساري جوړو بیا او دویم به دلته جوړو پوه شوې پې نو دلته به بسم الله کوو یو 5 شپږ منټه دمه کوئ ټیک شوله یو 5 منټه دمه وکئ او بیا دلته دایره هندیه جوړو دا ډېر لازمي شی دی زموږ ښه په دې به خط نصف النهار هم معلومو په دې به زوال هم معلومو وقت ظهر به هم معلومو او وقت عصر به هم معلومو پوهېږې پې هغه مکروه ټایم چې د نصف النهار وي هغه به هم معلومیږي وقتونه به هم معلومیږي او خطونه به هم معلومیږي دواړه به معلومیږي پوه شوې پې دا لازمي څیز دی او دا شرع وقایه کې تاسو ویلي په شرع وقایه کې هم شته د فلکیاتو په ټولو کتابونو کې بیا ټیک شوله بس دی